الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو توحید و سنت ملګرو، د هر سړي د خپل نسبت خبره مونږ هم چې دې ځای ته رسېدلي دا د دې جماعت اشاعت التوحید و سنت د نسبت سره چې الحمدلله زمونږ تعلق چې دی د اشاعت التوحید و سنت سره دی او دا تر نن یا تر یوه کال مخکې کال نه دی بلکې الحمدلله مونږ په داسې کور کې پیدا شوي چې د هغه کور د مشر او د ټول کور افراد چې وي د هغې تعلق د اشاعت التوحید و سنت سره او خصوصا زمونږ والد محترم حضرت مولانا عبدالقادر رحمه الله د هغه په وجه د هغه په محنت په وجه باندې مونږ دې ځای ته رارسېدلي. دا د هغې محنت و چې هغه تر ډېر وخت نه تر پنجپیر سره تعلق و او د دې جماعت ملګرو سره چې و هغه تعلق و. د هغې وجې نه نن مونږ هم دې ځای ته رارسېدلي. همدارنګې زه دې ځای کې تاسو مخکې د ضلع د یو نماینده په صورت کې چې یم هغه حاضر شوی. الحمدلله زمونږ ضلع بنو کې جماعت اشاعت التوحید و سنت چې دی هغه په کثیر تعداد سره ارکان شته او چې څومره هم ارکان دي هغه ټول په امیر مرکزیه شیخ القرآن والحدیث حضرت علامه محمد طیب طاهري صاحب په قیادت باندې چې دی هغه ټول مطمئن دي او په هر یو حکم باندې چې دی هغه لبیک ویلو ته تیار دي. نو د خپلې ضلع طرف نه نمایندګي په ترو سره او ورسره چې مونږ ته کوم موضوع حواله شوی دی د ناظم اعلی د طرف نه هغه دی د درس قرآن فواید. زه به څه ووایو په دې سټیج چې دې ځای نه مونږ زده کړي دي. دې ځای چې زمونږ هغه اساتذه کرام چې دی هغه موجود دي خصوصا زمونږ مشر مولانا مومن ګل طاهري صاحب مخکې تاسو ته بیان وکړو. هغه زمونږ موضوع چې و هغه یې واضح کړ. زه به یوه خبره وکړم چې د کوم مقصد دپاره الله رب العزت قرآن کریم چې دی هغه نازل کړی. چې کوم مقصد د قرآن کریم د نزول دی هغه مقصد زمونږ په ملک پاکستان کې عام کول غواړي. هغه مقصد باندې مونږ تاسو تلل غواړي. نو هغه به کله ممکن وي هغه به وروسته ممکن وي چې کله زمونږ په معاشره کې وي درس قرآن عام شي نو په دروس قرآن سره چې وي معاشره چې وي هغه سمیږي. نن چې څومره معاشره سمه شوې ده هغه درس قرآن په ذریعې سره ده. او کاینده دپاره مونږ تاسو دا عهد وکړو چې مونږ دې ځای کې به دا اجتماع کې
چې زمونږ مشران مونږ ته کومې خبرې وکړي کوم بیانونه وکړي هغه مونږ زده کړو په هغې باندې عمل وکړو هغه خپلې معاشرې کې عام کو نو یقینا زمونږ معاشره کې هم امن و امان راځي الله رب العزت ته ماته او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.